ما ته یو عرب څه وایي د پیغمبر علیه السلام د زیارت سره زه ولاړ یم یو عرب رالی وایي ته څه شکې ما ویل زه د پیغمبر علیه السلام سره خبرې کوم ده راته ویل سبحان الله پیغمبر علیه السلام خو مړ دي خاورې سوی دي ته خبرې ورسره کوې ما ورته ویل ته ملا یې ویل هو هم په قرآن خبر یې ویل هو ما ته جاهل یې په قرآن نه یې خبر د آیات شریف مې ورته وویلي ما قرآن خو وایي شهیدان په قبرو کې ژوندي دي د آیات منې ویل هو ما زما پوښتنه نو دا ده د شهید لو مرتبه ده که د نبي علیه السلام نو شهید ژوندی دی نبي علیه السلام څنګه مړ دی نو جواب یې نه درلود نو زه وایم چې شهیدان په خپلو قبرو کې ژوندي دي نو انبیا څنګه مړه دي نو دا یاد وساتئ دا د پنجپیریانو سلفیانو وهابیانو عقیده ده چې وایي انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات په خپلو قبرو کې دا مړه دي دا زموږ عقیده نه ده نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي زه په قبر کې ژوندی یم انبیا ژوندي دي علیهم الصلوات والتسلیمات نو وایي تاسې درود ډېر وایاست ستاسې درود موږ ته رارسیږي پیغمبر علیه السلام څه وایي من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته پیغمبر علیه السلام وایي که یو څوک راشي زما د قبر سره پر ما درود وایي زه خپله اورم دغه درود او که څوک لري افغانستان کې پاکستان کې هندوستان کې درود پر ما وایي هغه درود ما ته ملایکې رارسوي ملایکې ورځي د پیغمبر علیه السلام قبر ته ورته وایي پلانکي د پلانکي زوی پر تا باندې درود ویلی نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې تاسې د جمعې په ورځ پر ما ډېر درود وایاست ستاسې درود ما ته رارسیږي